صلح حدیبیہ تاسو بار بار دا واقعہ به تاسو په حدیثو کې یا په کتابونو کې ویلي. صلح حدیبیہ په شپږم کال د هجرت باندې دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک د مکه مکرمه کافرانو سره یو صلح وا یو معاهده وا څه په شرایطو باندې. شپږم کال د هجرتو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه منوره نه لاړ مکه مکرمه لا عمره یا کولا او په لیار کې د حدیبیہ یو ځای دی د یو مقام نوم دی. الته 1400 صحابه 1400 صحابه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک کافرانو رئیسار کړه او ورته وی چې سک کال بتا سو عمره لا نه ځي را روان کال راشه ولی بس مون اسی ویلی دی بس چې سک کال بتا سو نه راځي. حالان کې په دې خبره باندې د صحابو دا غیرت خټ کېده. عمر فاروق ورته فرمای یا رسول الله 313 کسان مونږه روچت شوی یو 1000 کافرانو لمونږه شکست ور کړی دی. 1000 یا 700 صحابه روچتی 3300 کافرانو لم شکست ور کړی دی. په غزوه احزاب کې 3000 یا 4000 10000 لم شکست ور کړی دی. نن خو مونږه 1400 یو 1400. یا رسول الله مبارکا ته حکم وکړه مونږ بیا ورته خایو چې سکال خلق عمره څنګه کا. سبحان الله. تو ګوره زور تخایم چې عمره خلق داسې کوي داسې ابوبکر صدیق داسې عثمان ابن عفان داسې علی شر خدا حیدر کرار رضی الله تعالی عنہ زور مبارک ورته فرمای ماته پرې دی بس تاسو کینه زور سره خبره کو. هغه طرف نه څوک راغی سهیل ابن عمر یو کس راغی یو سفیر او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس حکمت او څه مصلحت او چې پاغه باندې زما او خو پیغمبر مبارک پویده کینی صحابه داسې و چې طبیعتونه ورته خرابو او بیا د خلفای راشدین څلور واړه موجودو اصحاب بدر موجودو اصحاب احد موجودو خو حضور علیہ السلام مبارک ته مصلحت ښکارا کېده. خبره پکې واورئ چې سهیل ابن عمر راغی کافرانو طرف نه سفیر راغی او دې طرف نه پیغمبر علیہ السلام شو معاهده یو سره ولیکله. په هغه معاهده کې ډیر شرطونه یو شرط پکې دامو او په دې باندې هم سره وادي چې د مکی مکرمینا کو څوک مسلمان درشي مدینه منوره لا ګوره دا څومره بدمعشی ده بدمعشی ده غلط هم ده چې مکی مکرمینا څوک مسلمان درشي مدینه منوره لا مونږ ته به واپس کوي کافرانو ورته وي او که د مدینه منوره نه څوک مسلمان یا څوک راغی مونږ به تاسو ته نه واپس کوو. دا اوس بدمعشی ده که نه ده بدمعشی غلط هم ده. حضور مبارک ور سره په دې شرط باندې ساين او که رحمت للعالمین دی دي ته برداشت دی ها حلیم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ساين ور سره او صحابه کرام داسې جذباتو کې او غسری چې بس حضور مبارک امام الانبیاء چې سوای بس مونږ ته منظور ده چې کله دا شرط یا لیکه یا روانو په دغه ټیم کې تاسو ته پته ده څوک راغی ابو جندل رضی الله عنه. دا په مکه مکرمه کې دا مسلمان شو خپل کور خلکو په خپو کې ولا بیړۍ اچولې وي په خپو کې ولا زنجیرونه اچولې وهل یا ټکول یا تکلیف یا ورکاوه اذیت یا ورکاوه سره د بیړۍ د زنجیرو په دغه حدیبیہ مقام لا مکه مکرمه نه ابو جندل راغی رضی الله عنه او پیغمبر علیہ السلام ته فرمای یا رسول الله مبارکه ما ځان سره بوزه ما ز مسلمان ما صحابی ما مال ډیر تکلیف را کوي دا خلک ډیر اذیت را کوي خپو کې دا زنجیرونه وګوره دا بیړۍ وګوره ما ځان سره بوزه. نبی علیہ السلام ته فرمای حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ډیر زړو چې دا زما روحاني بچی دا ما سره لاړ شي. صحابه کرام ورته ډیر اوتړ پیدل چې دې ځان سره کم از کم د خو مونږ ځان سره بوزو. ابو جندل په زنجیرو کې په بیړیو کې په وینو کې لیت پیت نن د اسمان چشم او د فلک چشم او د اسمان سترګم دا ولیدا چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام په ځمکه باندې د خپل وعده پاسداري څنګه کړې ده. نن اسمانم دا ولیدا
حضور مبارک سور ته فرمای ابو جندله رضی الله عنه ما بزن سره بوله وي خو اوس مو دوی سره دا معاهده او شرایط ولیکل چې مکه مکرمه نه کو څوک مسلمان راځي مونږ ځان سره نه بوزو زه د خپل وعده خلاف ورزي نشم کړای تعالی د خدای پاک صبر درکا او ان شاء الله خدای پاک بستا د پاره څلار وباسي ته بیرته په دغه زنجیرې او بیړیو کې واپس شاو لاړ شه مکه مکرمه په طرف باندې کافرانو لاړ شه صحابه کرام فرمایي چې کله مونږ راتاویدو مدینه منوره ته او ابو جندل رضی الله عنه تاویده مکی مکرمه ته واپس ته دغه منظر اسمان سترګو لیدلای دی چې کوم په تیز تیز باندې جړاګانې ابو جندل کړي رسول الله پسې چې زم پرې خودم 1400 کسانو ز پرې خودم نبی علیہ السلام مومدا ورته وی چې تا د پاره به الله تعالی څلاره جوړه کا زه د خپل وعده خلاف ورزي ک کافر سره وعده وکړم زه د خپل وعده خلاف ورزي نشم کړی ورته فرمایي او په صلح حدیبیه کې دغه یو صحابي ځان سره رانوست دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کومي خبري کړې دي هغه عملی زندګۍ کې موجود وي ما او تاسو په خپل باندې بس